बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगा چې تاسو ته پته ده چې جمعیت علماء اسلام مرکزی او صوبائی ضلعي او تحصیل جمعیت علماء اسلام په انجینیر احتشام فدا صاحب هغې باندې د خپل اعتماد اظهار کړی دی او د تحصیل درګاه د چیرمنشپ دپاره د سیټ دپاره یې انتخاب کړی دی او نامزد کړی دی. نو چونکې احتشام فدا صاحب یو نوجوان دی او یو نوجوان جذبې سره په میدان کې دی، انشاءالله د قوم د خدمت صحیح جذبه لري. د د خاندان مخکې نه هم د دې علاقې د عوامو خدمتونه کړي دي او دوی هم په دغه جذبه باندې په میدان کې دي. ټولو اکابرو علماو په هغه به سر باندې لاس ایښودی دی او ټول دغه دعا کوي چې الله دې ته په باري اکثریت سره کامیابي نصیب کړي. د کتاب په نښه باندې نور هم دي او دوی هم موجود دي په میدان کې دي. نو زه ټولو علماء کرامو ته بیا خپلو شاګردانو ته په دغې تحصیل کې چې څومره دي او دارنګې د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته ډېر په وضاحت سره درخواست کومه، اپیل کومه چې هغې دا یو څو ورځې پاتې دي، په دې یو څو ورځو کې دوی خپل وختونه مکمل دې دپاره صرف کړي، شپه ورځ په ځان باندې یوه کړي او نور انتظار ونه کړي، بلکې هر چا ته ځان ورسوي، هر جومات کې خبره وشي، هر دکاندار سره خبره وشي، ډور ټو ډور پیغام ورسیږي، کور په کور چې کوم دی تاسو هر کس ته ځان ور ورسوئ او دا څو ورځې چې کوم دی هغه قیمتي وګرځوئ، ځکه چې دا ډېرې قیمتي ورځې دي او دا عزت د ټولو عزت دی، دا د جمعیت علماء اسلام عزت دی، دا د کتاب عزت دی، دا د علماو عزت دی، دا د مسلمانانو عزت دی او انشاءالله فضا چې موږ څومره ګورو نو الحمدلله فضا جمعیت علماء اسلام طرف ته چې کوم دی روانه ده، کتاب طرف ته روانه ده او انشاءالله زمونږ ډېر قوي امید دی چې انشاءالله دا سیټ به انجینیر احتشام فدا صاحب باري اکثریت سره چې کوم دی ګټي. خو د هغې دپاره به انشاءالله د محنت ضرورت وي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې قوم د دې مهنګایۍ نه انتهایي تنګ دی او قوم 2 سپېږمو له راغلی دی، ای ځان له څه لار ګوري، خو لیکن انشاءالله متبادل قوت څنګه چې تاسو وسطي اضلاعو کې او جنوبي اضلاعو رزلټ تاسو وکته چې په هغې کې کله بلدیاتو کې د جمعیت علماء اسلام امیدوارانو ته الله باري اکثریت سره کامیابي ورکړه، نو انشاءالله په ملاکنډ ډویژن کې به هم انشاءالله د جمعیت علماء اسلام امیدوارانو ته انشاءالله باري اکثریت سره الله کامیابي ورکوي. خو لیکن ټولو ته پیغام دا دی چې نن هر وخت او روزانه شپه ورځ په ځان یوه کې او د دې دپاره چې کوم دی ډور ټو ډور پر پیغام ورسوئ، هر انسان سره میلاو شئ، جوماتونو کې، حجرو کې، بیټکونو کې علماء کرام هم، خطیبان حضرات هم، امامان حضرات هم، زمونږ شاګردان هم، د جمعیت علماء اسلام کارکنان، هغې دا ټولو دا عزت الله موږ ټولو ته نصیب کړي او هغې دې انشاءالله ټول خپل کوشش او محنت وکړي. وما علینا الا البلاغ. صدق